الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو حاضرینو باقی تمام اوریدونکو مسلمانانو ننا 12 تاریخ د محرم الحرام سوار لسوا 15 هجری ستاسو دے علاقہ ضلع ثوابے گاڑا منار مسجد نمیرہ کی دا مفتی شیر عالم سے دا ماما دا ایسال ثواب دا پارا یو پروگرام منعقد شوه دے. شروع ډیره درنه خبره وکړله چې مالی صدقه آغا غرمه شوه ده. وی مونږ وی چې راځه یو دینی پروګرامم پکې منعقد شي او د ملګری راغون شي د الله د کتاب او د الله د پیغمبر د مبارکو خبرونه سهراب شي. دا خبره با زمونږه استادو د ټولو د دنیا او د آخرت د کامیابی او د خوشحالی ذریعہ مو ګرځېږي. د مرده لبا دعاګانې مو کو دا ثواب به د مرده ته او تمام اهل اسلام مردگانو ته وبخو. مخکې مانا مولانا صاحب خبره وکړله مدلله خبره وه او په دې خبره باندې زور ورکو چې سخاوت ضرورت دی. سخاوت پکار دی. زمونږ دا ملګري کله کله ډېر عجیبه خبره کوي او ګیله کوي چې کله د یو بنده عقیده بګړاو ده، عقیده کې شرک دی، کفر دی، نو دی په خپل غلط مشر باندې بشمار روپے لگئی، پاغ غلطو نظریاتو بانے، میلادونو بانے، دریمو سلویختو بانے، کلیزو بانے ډیرې پیسې لگئی. افسوس افسوس چې کله عقیده د توحید جوړه شوله، اعمالو کې سنت مصطفی رالل، هغه بنده د الله چې هغه به د بېدینۍ په لاره زرګونه نه لکونه روپۍ لګولې، نن هغه جیب له تاله واچوله، بس وایي زه د جنت ټیکهدار وګرځېدلمه. نن زمونږ د موحدینو جماعتونو ته وګوره، نن زمونږ د موحدینو مدارسو ته وګوره، نن زمونږ د موحدینو پیش امامانو ته وګوره. عوام تعاون نه کوي، بس جنت ټیکټ یې اخیستی دی که نه. دا ګوره مونږ کې ډېر کمی دی،
اے د الله بندگانو د الله په لار کې مالو لګوئ مال لګول د قرآن کریم په اتو مقاصدو کې یو اهم مقصد دی جهاد نه بعد د علماوی څه شی دی انفاق فی سبیل الله د الله لار کې مالو لګوا او زمونږ د علما سورة الحدید کې اوجوه خمسه بیانې کنا ترغیب ورکی الله زما پلار کې مالو لگا و بار الله خو ځان له خبره و مولانا سے محترم پاغه س قدر وضاحتو زاغیل نظم واجبہ خبر اداله وی پنځپیریان خیرات نه منی مونږ د چا د نغرینا کټوي کوزه کړه چې مکه و خیرات کوزه کړې مو دا جواب راکې کوزه کړې مو دا مونږ خو نه کوزه کړې مونږ وایو الله بندگانو یوازې دا غریب سړی د جمعې په شپه ډوډۍ نه خوري د هره شپه خوري مونږ وایو هره شپه خیرات کوه وی دا خیرات نه مني ته یو جمعې شپه کوه ته منې زه تا ته وایم یوازې دا کفن خیرات نه دی چې تا مړي له کفن راوړو او د هغه نه کم پالتو شو نو هغه د خیرات کو دوی ته زه خیرات نه وایم خیرات دا دی راشه بازار ته لاړ شه مولانا صاحب بوزه غریب سړی بوزه وی ما دله جوړه ورکه دې ته خیرات وی زمون خلک څه وی جی کور کې مړی وشو هغه چې کومې جامې استعمال کړې دی هغه جامې مونږ راوړو مولانا صاحب دا والا دا اغوندا استعمالوه مونځ پکې کوو زما مړي پسې ثواب لیږه ستا مړي پسې لیږم نه هغه مولا هم ډېر بېغیرته دی چې د مړي اغوستلی شوي جامې به اغوندي هغه نه اړو بېغیرته بل مولا نشته دا خیرات زاړو منم نه ولې دا خیرات نه دی پښتانه دا خیرات جواب راکې دا خیرات نه دی دا ته د یارې نه ورکې ستا کور کې مړی شوی دی هغه چې کومې جامې اچولې دي ته وایې که دا ما واچولې زم مړ کېږم باتور درته مولا ښکاري هغلی راوړې یوازې دی ستا مړی جوړه نه واچولې هغه سره جیب کې د پیسو ډکه بټوه واخودي مولا له راونړه هغه سره لاس کې قیمتي ګړۍ واخودي مولا له راونړه هغه سره زرګونو روپو موبایلو چیکونو اخورې والا راونړه صرف کفن راوړې صرف د هغه اغوستلی شوي جامې راوړې په دې باندې ته مولا دوکه کې الله الله داسې مه کوه داسې مه کوه دا خیرات نه دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وی حقیقت دنی کئی کمال دنی کئی جنت تبا ال رسیگی چی کم شستا خوخ دے آباد اللہ پلار کے ورکی زمانگو سازان یو خبره کی یو کیسه کئی طالبان جماعت کی ناستو یو کورنا د پیو د شودو ډکه کنډولې رالو ډک لوخه خو پورا طالب جماعت کی سوچو کو اما شمر دوی استاد جی دا مې مور راکه چې دا والا هغه وی چې دا واجب خلک دي د دې د کور مخ کی چې چڼم تیریږي نو دی کنزل کوي خیرات خو نه ور کوي وظیفه خو نه ور کوي الټه کنزل کوي نن دا لوخه دا کټوي د پیو نه ډکا شودو نه ډکا خیرات کوي ماشومان دروغ نه وای استاد ته راشه کینه بچیا وی دا دی ولی راوړه دا ولی خیر خو استاد جی مور میں می خول وشلا منکر او پاپی سپیدا سپیمو ساتلې دا نو چې دا لوخه کی خو مور می سکار کې مشغوله و د لوخي سره نو پټ کړي هغه سپې په کې خلو والا جوټه کو
وی مور مې ویلې چې څه به یې توی خو استادانو له به ولیږو که نه استادانو له به ولیږو نه استاز داسې ښکاري چې پښتنو کې امام نو چېرته بل قوم کې و که نه نو هغه لوښی اوچت کو ځمکې لیرو بغول هغه لوښی مات شو نو چې مات شو ماشوم په جړا شو څوکې په سترګو کېښو استاد ورته ولې جاړې بېادبي معاف وی زما د مور د تشو متیازو کنډولی دې مات کو د سپي جوټه شوي پی د متیازو په کنډولي کې راوړي وی دا خیرات دی د دې امت دا حل دی داسې مه کوه کم شی ستا خوښ دی د الله په لار کې ورک وجه دا ده مونږ د آخرت فکر پریښی دی بس لویه مسله دا ده مونږ که چرې زما ستا د هر بنده مسلمان زړه کې د آخرت فکر سوچ رالو معامله حل ده غل بغلا ونه کی زناکار به زنا ونه کی شرابی به شراب ونه څکي ګڼکپ به ګڼکپي ونه کی قاتل به قتل ونه کی ظالم به ظلم ونه کی خو چې کله د آخرت فکر رالو نن د آخرت فکر نشتا د آخرت فکر نورو خلکو سره د الله حبیب ماسخوتن کور ته لاړو جمع شوې ده ام المؤمنین صدیقه کائنات مریم اسلام عائشہ حمیرہ رضی اللہ عنہا په بستر باندې ناستره او جاړي او دا گریوان دا په اوښکو باندې لوند دی سلګۍ وهي مورجانه سلګۍ وهي جاړي د الله حبیب راغې کټ باندې کېناستو بیبي ته ګوري سترګې د اوښکو نه ډکې ګریبان لوند سینې نه د جړا آواز راځي د الله پیغمبر عالم الغیب په زور وی عالم الغیب زما آواز باندې پوهېږئ زمونږ د پنجپیریانو کمال دا دی چې لوډ سپیکر به مو خراب وي خو زه چلو زما مرې ګزاره کوي انشاءالله ښه آواز در رسي انشاءالله که ویښ به کینئ او جواب به راکوئ د الله پیغمبر عالم الغیب نو په پټو نه پوهېدو د الله پیغمبر وی ما یبکی کے اے بی بی دا کما خبره ده چې تی په جړا باندې اخته کړې ستا سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې دي سترګې دې سرې دي ګریوان په اوښکو باندې لوند دی ما یبکی کے اے بی بی دا کما خبره تا جړوي صدیقه کائنات جواب ورکړي ذکرت النار فبكيت فهل تذكرون اهلكما اے د الله پیغمبر ذکرت النار قیامت میرا یاد شو جہنم آغا حورنا مخی تراللا د قیامت سختے میں مخی تشوی د اللہ د طرفنا د عذابنو تذکر میں مخی تشوا ذکرت النار فبکیتو نو د اللہ پیغمبرا جڑا میں شروع کڑا جڑا رالا رالا د قیامت آغا سخت ورځ مې په سر باندې را روانه ده نفسی نفسی والا ورځ ده چې دا ټول بندگان بعد الله دلبار کې ولاړي الله به وایي ولقد جئتمونا فرادا کما
خلقناکم اول مرہ اللہ وی بندہ تشتور رالی آغا خانی پاتشوا آغا نوابی پاتشو آغا عیش عشرت پاتشو آغا بدماشی درنا پاتشوی آغا پیسی پاتشوی آغا یارانی دوستانی پاتشوی تشتور زما دل بار کے اولاڑی نو بی بی وی ذکرت النارا ذکرت النارا ہور میرا یاد شو قیامت میں مخیط شو سختے میں مخیط شوی فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمَا اے دا اللہ پیغمبرہ دارا تو آیا چھ دا قیامت پر ازبان باز منگا تپوس کوئے او کنا دا منگا بی بیان بادر تیادیو کنا دا اللہ حبیب ورتے بی بی واورا قیامت دا سے رزدہ رب العالمین ویوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ہر سڑے بادیو بلنا تختے توے چی زما تا پوس بکے نانا اے بی بی واورا درے مقامات دا سرے چی ہر سڑے با پخپلو خلو کی ڈوبی سوک برچا تا پوس لوزگار نوی دا درے والا خبری پا مام را روانی دی پتا بانیم را روانی دی ہر اوریدن کی بانی را روانی دی واورا پہلا خبرہ سرا ویو چی کلا اعمال تللے کی گی ہر سڑے بخپل و خلو کی ڈوبی چی ربا دنے کے طلب مدرنی گی کد بدے طلب مدرنی گی نن دا فکر مونگ سر نشتا دویم چی کلا عمل نامی تقسیمی گی پتہ نلگی ربا پا خلاص با ملاویگی که پا گس لاس با ملاویگی کنا دا گس لاس با دے خیٹا کے ورکوم و شا طرف تا با ملاویگی ایس پتہ نلگی او دریم چکل پا پولیس رات بانی داد اللہ بندگان تیری دا مرحلے پا مونگا و تاسو باندی را روانی نن دا فکر مونگ سر نشتا صحابی جاڑی بی بی ورطوئی ولی جاڑے تالا خود جنت زیر ملاو دے ویاو بی بی جنت زیر مراتا ملاو دے خماد اللہ دا پیغمبر ندا مورید لیو چکل اللہ جل جلالو دا بندگان پیدا کرل دخپل شان مطابق یو لپیتنا ڈکا کرلا اوے بغولا وی دا دا جنت دا پارا او بل لپی دا خپل شان مطابق ڈکا کڑا اوے بغولا وی دا دا جہنم دا پارا اوی اللہ فرمائل فرشتو گواو سی ز پروانو کو ما سوچ پکم لپکی تلیوی اس پتہ نہ لگی کہ لگی پتہ ننزوتا منسکو روجینیو قرآن وایو دنداری کو ازانو نکو اقامتو نکو جمع ورکو تقریرو نکو خو پتہ نہ لگی چی مرگ مالا کم حال کی رازی او تالا کم حال کی رازی رب العالمین وی ومن الناس من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یو خطا مشہور مانا اوری دریا یو بلا مانا مورا اللہ وی باز خلق دا سشتا چی اس خود دعوی کئی دا ایمان
منز کئ روجنی وی زکات ور کئ حج کئ خیراتنا کئ منزنا کئ اذاننا کئ تقریرنا کئ جهادنا کئ دعوتنا کئ خو اللہ وی وما هم بمؤمنین اللہ وی دبانے دا سے حال را روان دے چی اللہ یعظو باللہ دے دنیا نا کافر روان دے ایس پتہ نلئی ایو سڑیو سلویخ کالے دا دمشق پا جامع مسجد کے اذانو نکڑیو سلویخ کالا تا دیر لوی زمانہ دا لیکن خاتمہ پا کفر وا اللہ اللہ اذان توقت و اذان کولو دا نظر حفاظت تے نو نشو او دا جماعت پا گاون کی یو نصرانی کورو اغه ته سترګې واړولې هغې کې یو پیغله جینۍ وه ای خوښه شوه چې اذان ختم کو په خوا خو اذان خانې بره وي د جومات د پاسه اذان خانې نه یې وله سر راښکته کو ورته وي جینۍ تا سره واده کوم هغوی بوډا سړی خوله کې د یو غاښ نشته او ما سره واده کې وایي چې هر څنګه یې واده در سره کوم وایي بابا زر کوزېږه خلک به څه وایي چې دا بابا پردي کور ته ګوري اوی نه وعده کوم در سره وی بابا ستا مذهب و زما مذهب جدا رے تا ځان ته مسلمان وی مونږ عیسایان یو ای زمونږ په دین کې خو عیسایان جینۍ سره واده جایز دی یره وی نه سوال نه پیدا کی جینۍ مجبوره کړلې اذان یې وکړو لا جمع نه ده تیاره جینۍ مجبوره کړه جینۍ ورته وی خدای چلې بابا یو شرط نه پلار نه مور نه تره ماما هیچا سره مشوره نه کوم چلو ته مې قبولې واده در سره کوم خو زما یو شرط دی وی څه وی دا خپل مذهب پرېږده زمونږ دین ته راواوړه وی ښځې غرکې مې څلوېښت کاله مې اذانونه کړي دي بس وی دا شرط دی که منې خو راځه واده له تیار یمه که نه منې په مخه دې ښه وی نه کلاریږي وی نه وی خدر علم دا شرط دی ماله قبول دی څلوېښت کاله اذانونه کړي را روان شو د ډېرې جلتې نه پوړو کې را روانو خپه پې وښویېده را پرېوتو سټې مات شو جینۍ هم نصیب نه شو دنیا نه کافر لاړو دنیا نه کافر اوس زما ستا څه پته لګي نبی علیہ السلام وی فوالله الذي لا اله غیره باغ ذات میں نے قسم وی چی لائق دے عبادت داغن علاوہ بل سوک پزور بل سوک نشتا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ یو سڑے بتا سنا دو جنت پلار بان روانوی ثواب کارونا بکے تردی پوری چردو د جنت منس کی یو لیش پاتی شی ازلی لکل بغالب شیو د جہنم والا کارونا بشروع کیو جہنم تبلاڑ شی آیو سڑے بعد جہنم پلار بان روانی تردی پوری چردو د جہنم منس کی یو لیش پاتی شی ازلیل کل بغالب شیو د جنت والا کار بشروع کیو د جنت پلار بانے بروان شی نن ماو تا سر اجی سیب تا تویما اے مولانا سیب تم واورا اے امیر سیب تم واورا اے خطیب سیب سکالر سیب روجدار سیب آریو سیب چی واورا نن خو موتا لوی لوی داو والایو لیکن اس پتن لگی چی مرگ تالا کم حال کی رازی او مالا کم حال کی رازی ذکر رب العالمین ویا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. الله یو بندا ځان رډي ساته سنا چې مرګ دل راځي و ایمان در سره نوي. نن دا فکر نشتا، نن دا فکر نشتا. بس ما سره دا فکر دی چې ښه جامې واغونده، بس دا فکر دی ښه کور جوړ کا، ښه ګاډی والا، ښه کاروبار روان کا. بس دا فکر دی مونږ سره. ښه وخوره، ښه وڅکه، دا فکر دی. دا فکر نشتا چې قبر لزان سره ایمان وړل دي. اوس که چانه تپوس وکړي که نه چې ایمان کې څو فرض دي، نو ده به دا خبر هم کیدی شي نه اورېدلي چې ایمان کې څو فرض. ایمان کې 3 خبرې فرض دي او لازمي دي. ایمان راوړل پهله خبره، دویم دا ایمان ساتل چې هغې ته زموږ علما استقامت وایي، او دریم دا ایمان ځان سره قبر ته وړله چې قبر له د ایمان یو نړو تبای. او د آخرنۍ خبره ګوره ډېره ګرانه ده. نبی علیہ السلام وی زما په امت داسې دور را روان دی، القابض علی دینه کالقابض علی الجمر. په دین باندې چې یو سړی رواني وی دله به دا دین داسې لکه لاس کې چې سکروټه نیولې ده، سخته غیر چاپېرې. زه ته ټوله معاشره دعوه د اسلام او د ایمان کوي، خو که چا کې واده رالو او هغه واده د سنت طریقې مطابق کو دا کلمې والا ورپورې خاندي، داسې ده که نه ده؟ خاندي ورپورې که نه خاندي؟ دا مسلمان، دا منځګزاره خاندي. که مړی ورکې وشو او ته د سنت طریقې مطابق مړی خښې، دا کلمې والا در پورې خاندي، پیغور هم دله درکوي. دی ځان سره قبر له ایمان وړي. ستا څه خیال دی قبر له ځان، دی قبر له پیسې ځان سره وړي، دی قبر له ځان سره ډمتوب وړي، دی قبر له ځان سره جواري وړي. نن مسلمان د شرابو نه اوزګار نه دی، نن مسلمان د جوارۍ د ټاټ نه اوزګار نه دی، نه د اجرې او د بیټک نه اوزګار نه دی چې دی جومات له راشي او د الله در کې ودرېږي. نن زه او ته خفه نه شئ، زه او ته د وزیر صاحب، د MNA صاحب، د MPA صاحب، د صدر صاحب، د چیرمن صاحب په دروازه باندې 24 غنټې د خپل ضرورت د پاره ولاړ یو که ولاړ نه یو. لیکن دغه مسلمان چې د مخلوق په در باندې ولاړ دی، دی د شپې الله ته 2 بجې نه راپاسېږي چې ربا دا مشکل زما حل کې راپاسي. دی معامله لاندې نه حل کوي، خو لاندې نه معاملې نه حل کېږي. نن زما خور، زما مور د بېنظیر انکم پروګرام د پاره د بینک وړاندې په سور نور باندې ناسته ده. داسې ده که نه؟ نه حیات څوک یادوي، نه عزت څوک یادوي. خو که دغه زما خور او موره مدرسې له روانه ده، دین زده کولو له روانه ده، هغه مسلمان چې هغه د بینک مخکې لیدلی وه پروا یې نه وه، خو چې نن مدرسې جومات له مدرسې له روانه ده، دین له روانه ده، همدا مسلمان ورپسې کنځل کوي، خبرې کوي. دی ځان سره قبر له ایمان وړي. الله الله. ای د الله بندگانو، قیامت را روان دی، قیامت را روان دی. الله به تپوس کوي بنده ما دله دا زندگی در کړې وه، دا یو سیکنډ، یو لمحه د دې به د الله په دلبار کې زه او ته جواب دیو. جواب به رانه الله غواړي بنده عمر دې په څه کې تیر کو؟ مونږ عمر څه کې تیر کو؟ کرکټو کې، لوبو کې، جوارې کې، فضولو منډو ترلو کې مونږ خپل وخت تیر کړی دی. ډېر کم خلک دي چې هغې الله رضا، ډېر کم خلک دي چې هغې قرآن راواغېشتو، هغې په دین کې خپل وخت ولګولو. دا د شمار دي، د شماره. وقلیل من عبادی الشکور وقلیل ما هم. دا ډېر کم خلک دي.
اکثر خلق د دین نه بیګار بس دین زمون کله یاد شي چې بیمار شوما نو مولا مې یاد دی جماعت مې یاد دی استاد جی دم را باندې واچوا ته دا دم منی یاره جی یو ختم را لو کا کور کی بیماری راشي کنا الله وی ان بطش ربک لشدید الله ای بندا پر خپل زوانه باندې بدمعاشه باندې پر خپل چغو باندې پر بنگلے باندې گاڑی باندې صدارت باندې وزارت باندې عہدے باندې دوکنشه ان بطش ربک لشدید استاد رب نیول ګور ډېر سخت دی وکذالک قاریان ناس ځان عربي نه ویم قرآن آیتونه دي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله وورے بندا استاد رب نیول دا ډېر سخت دی کلا چې یو کلیوالا ظالمان دي کافران دي کجرو دي الله عذاب را لیږي د الله عذاب ډېر سخت دی ګوره د الله نیول ډېر سخت دی نن مونږ ته الله دا رایاد شو بیمار را کررالو دغه بیمار ټول عمر جماعت سره ډزې کړې وي قرآن سره ډزې کړې وي الله دل اوس روجي ونیسئ خلکو کې دا وی دل سلویخ کسان روجي ونیسئ سلویخ یادې که کم زیات یادې خلکو ځان نه خبرې دي که وی دل سلویخ کسان سلویخ نه چې دا ټوله دنیا والا اوس روجه ونیسي که نه نور مولیان به ورته وایي یا نه زمانه واوره دی الله اوس نه پرېږدي دی اوس الله نه پرېږدي یاره جي دیگونه پاخه کو دی جماعت ته جمعې په ورځ لیږه او دې ته لیږه هغه مدرسه کې ختم دی او دی څه کې پلان کې صیب یار اسپتال کې پروت دی دی اوس وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه دا د الله په ګرفت کې راغلی دی دی الله نیولی دی ان بطش ربک لشدید د په دې ځوانۍ کې په دې عمر کې جماعت نه لیدلی د قرآن نه پیژندو نن دا قرآن دل فیده نه ورکی نن دل دا خیراتونه فیده چری ورکی لگ دا اللہ بنده دا دی خپل غفلت نرا پاسا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون الله وی بندا په سر باندې قیامت را روان دی مرګ را روان دی خدا بنده اوسم دی لا غفلت کې پروت دی دی اوسم دنیا او پیسو لیونې کړی دی وی کہتا تھا سیٹ جی کہ ایک ایک سے 10 کیجئے آیا ملک الموت کہا بس کیجئے انسان لگیا دے چی یو جمع کا چی لشی لس نور جمع کا چی شلشی شلور سرا نور جمع کا چی سلویخ شی دے لگیا دے امدہ جمع کول کئی پیسی را جمع کئی آیا ملک الموت کا بس کیجئے ملک الموت سلام واچلو دا اللہ بندہ ترکم ودا پیسے جمع کے دا اللہ حبیب دو کور روتو صحابہ کرام نازدی خوشحال طبیعتی کے داغی غاخون اخکار شوی خاندل نبی علیہ السلام ورطے ولی خاندے پولیس رات بانی واوڑے دے دا قبر دا سختو نخلاش شوی اکثرو ذکر حازم اللذات اے امتا اغا شیڑیر یادوی چی ٹولی مزی حزمی چی آغا مرگ دے مرگا
دا مرگ ځان ته مخې ته کا چې دا مرگ زما په سر باندې را روان دی ستا په سر باندې را روان دی نه زه ملا صاحب د مرگ نه خلاصېږم نه ته حاجي صاحب د مرگ نه خلاصېږي نه بادشاه صاحب د مرگ نه خلاصېږي نه وزیر صاحب د مرگ نه خلاصېږي الله وی کل من علیها فان الله وی دا ټول فنا کیدونکي دي کل نفس ذائقة الموت دا ټول نفسونه مرگ سکون کې دي دنیا نه بازم روانه ماتم روانه خو الله وی واوره فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الله وی سوچ د جهنم دور نه بچ کړي شو جنت ته لاړو فقد فاز توجه را فقد فاز دې کامیاب شو هدايه ونه ویلې چې چاته وزارت ملاو دے صدارت ملاو دے عہدہ ملاو دا بدماشی ملاو دا زور ملاو دے کرسی ملاو دا انجینئری ملاو دا ڈاکٹری ملاو دے کامیاب دے وہی نانا فمن زحزح عن النار سوچ دور نہ بچ شو وادخل الجنة فقد فاز او جنت تا ننوتو دا کامیاب شو اللہ دے دا کامیاب منگو تاسو تا نصیب کی اللہ اللہ دا انس رضی اللہ تعالی عنہ اماما حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دے یو ظالم پوڑان دے ولاڑ دے یو ظالم دے خط ولد نبی ورک اللہ ډیر کجرو سړیو شاته یو سړی ولاړو هغه ته اشاره وکړه دا حرام ابن ملحان رضی الله عنه د شان په نیزه باندې داسې وه نو چې هغه شان پې غوزار وکړو دا سینه اوشلېده او دې ځای کې هغه نیزه راووته او د حرام ابن ملحان رضی الله عنه د سینې نه د وینو فواره روانه شو الله په خپلو سترګو مرګ ویني شهادت ویني لیکن مونږ له اسلام د بهادرۍ تعلیم را کړی دی مونږ مسلمانان به مرګ نه نه یریږو مرګ نه هغسې یریږي چې ایمان ورسره نه وي تا خو ایمان در سره دی الله الله چلاسی بابا خواله تلیو ملګري را سره و چلاسی بابا ډېر لوی بزرګ سړی چلاسی بابا حالتلیو ناستو ورسره خبره نصیحتونه دعوت شروع شیخ القرآن سے تذکرہ رالا قائد محترم ویدراته ټلیفونو کو شیخ صاحب الله دې عمر کې ډېر خیر او برکت واچي ټول وی امین ټلیفون راته کو چې ډېر غمګینم پس باندې چې زما برخوردار دنیا نه لاړو چې د سره به څه معامله وي په دې ډېر غمګین یم بابا وایي چې لاسي بابا وایي ما ورته وي چې شیخ صاحب ستا بچي کلمه ویلې وه مسلمان و ایمان ورسره وی ورته وی چې او وی ما ورته ستا بچي له عذاب نشته الله وی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن چا چې ایمان راوړی دی او شرک نه دی کړی اولئک لهم الامن دی د عذاب نه بچ کیدونکی دی وی شیخ صاحب چې بس زړه مې تسلي شو بس زړه مې ډاډګیرنه واغشت الله دې موږ دنیا نه ایمان سره بوتلو نو موږ له اسلام د بهادرۍ تعلیم راکوي حرام ابن ملحان چې وینه ولیدله هغه وینه یې راواغشته په مخ یې داسې راښکله وی فزتو ورب الکعبه
اے کافرانو تاسو ناکام وی ناکام یی سبب هم ناکام یی فزتو زه چې پیغمبر سره مدینه کې هم کامیابم زه چې په دې لار را روانو ما هم کامیابم اوس چې ستا وړاندې ولاړم او ما نه د وینو فواره روانه ده درنګ سات لبه زما دا لاش په ځمکه وغورځېږي خو فزتو بیا هم زه کامیاب یم سبحان ولی ما سره ایمان دی الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله شیخ دوی ساره مولا بوی خپلو سره الله خبرې کوي پردي نه دي خپل دي که نه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هغه خلکو چې زمو رب منلی ما زمو خپل خالق مالک رازق معبود مسجود منلی ما نو زما د مخا یو آواز دی اتقوا الله ما نه ویریږه زما یرا زړه کې راوله او دې سره یو خبره یاد ساته چې ولتنظر نفس ما قدمت لغدا ہر انسان دے قیامت تا تیاری شروع کی سوچو کا چی سبا قیامت لا دا اللہ دلبار لروان ما زان سرس بوڑما تسوے کنا تنگشوی خونے مقصدی خبر الاخرہ کی رو راسی رو تسوے چی ما خو منزونا کڑے دے توے ما روجی نیولے دے تخوے ما حجونا کڑی دے اللہ وی والتنظر نفس ما قدمت لغدا سبا ورز لدس تیارے کڑی دے قسم پا اللہ تیارے منسرا نشتا اللہ اللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر وفات کی گی بچو تے شاکڑی دا بچو تا نگوری بچی ورتوے بابا مخرا واڑا واس چلے چی جاڑے مجبورے کو بچو توے بچو پا ماں بانی درے قسم زندگی تیرا شویدہ آغا زندگی پس جاڑما پہلا رابانی دا زندگی تیرا شویدہ چی دا اللہ دا پیغمبر مرگ پس گرزیدما کدے وقت کے مڑوے نو دنیا نا بتباو برباد تلیو ما پا دے جاڑما چی شکر دے چی مڑنے ما پا دغا وقت کی دویم زندگی داوا چی ما ایمان راوڑو دا اللہ پیغمبر سرا جہادنو کی شریک شما پا دی جاڑما که دغا وقت کی مڑوے دا اللہ پیغمبر برا بانی جنازہ کڑے وا دا بخنے باس چانس ملاو شوے وے اس پا دی را لڑی را جڑا رازی چی دا اللہ پیغمبر دنیا نا تلے دے او داغا دا وفات نا بعد مونگ لڑی را زندگی ملاو دا پا دی جاڑما چی اللہ لبد دی زندگی سے جواب ورکو ما اللہ صحابی دی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہ توری د کافرو په سټونو کې ماته کړي او نبی وی سیف من سیوف الله د الله د تورو نه یو تور ده خالد ابن ولید زل کدن دے جاړي ملګری ورته ولی جاړي هغه خالد چې جهادونه کړي دي قربانے ور کڑے لے آغا خالد زلکدن کے وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ز خالد دا اللہ دلبار تروان ما خو خالیلا سروان ما اسم را سرا نشتا ولتنظر نفس ما قدمت لغد دے خلق سر دا قبر سوچو
دې خلکو سره د آخرت سوچو. نن خو زه ما ډېر کارونه کړي دي. مونږ کله کله څه وایو؟ وی شکر دی، وی زه د ډېرو نه ښیمه، وایو که نه؟ ډېرو نه ښیمه. دا علما ناست دي، اکابرینو علماو نه دا خبره پاتې ده. وی دنیا کې د ځان نه بره ته ګوره، د ځان نه ښکته ته ګوره، دین کې ځان نه بره ته ګوره. دنیا کې ځان نه ښکته، ما سره 1000 روپۍ دي، د سره 1500 دي، د ته وګوره. ما سره 500 دي، د سره 100 دي، د ته ګوره. دنیا کې ځان نه ښکته سړي ته ګوره، او دین کې ځان نه بره ته ګوره. یره جی زه میاشت کې یو ختم کوم، دا مولانا صاحب 2 ختمه کوي، د ته وګوره. دا 3 ختمه کوي، د ته وګوره. زه میاشت کې 2 روزې نفلي نیسم، دا بل 5 نیسي، هغه ته وګوره. مونږ وایو نه جي زه له ډېرو نه ښیمه. د چا نه ښی؟ څه پته لګي؟ دا ما او تا نیکي کو، آیا دا نیکي به الله قبولي کړي؟ تاسو قرآن نه اورئ؟ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله مکا، الله دې نو کی، الله دې نو کی، الله دې نو کی چې د مزه ته د قیامت په ورځ د الله دربار ته په یو لوی تمه روان یو چې ما خو دا نیکې کړي، دا کړي، او چې د الله دربار ته لاړ شي، الله ورته چې هېڅ دې نشته، هر څه ختم. دا فکر لږ پیدا که ښه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. قیامت د پاره تیارې. دا مونږ او تاسو نن د یو خپل مسلمان ورورا یو حاجي صاحب چې نن مونږه په خپلو لاسونو باندې خاورو ته سپارلی دی، خاورې مو ور باندې ور واړولې، تنی تنها مو لاحت کې پرېښو، رونا بیگان بچی ټول تېنه رالل، عزیزان تربوران رشته داران کلیوالا هلته یې پرېښو. هغه باندې قبر کې کم حال را روان دی. ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. نن موتا دې سوچ کې ناست یو چې سبا له دا مرګ په مام را روان دی. نن خو تا د بل د مرګ اعلان واورېدو چې الله مو بخا، پلان کې مړ دی، پلان کې ټیم باندې جنازه ده، سبا بستا د مرګ او د جنازې اعلان داخل کوري. نن خو ته د بل د جنازې اعلان کې چې قبر لوځې، سبا به ته مړ وې، ستا د قبر د پاره به اعلانونه کېږي. نن تا د بل کټله ولې ورکړی دی، ولې دې ورکړی دی، او روانې سبا به ستا کټله خلک ولې ورکوي. انسانه ستا څه حقیقت دی؟ اے کاکا بابا ځوانا بدماشا زورورا کمزوریا، انسانا زما ستا دا حقیقت دی چې کله زه مړ شمه، کله ته مړ شې قبر کې کېښولې، نو خلک راځي د ثواب دپاره ستا په سر باندې خاورې اړوي. داسې ده که نه؟ یاره وایي مال هم لږه بیلچه راکه، د ثواب دپاره دې په سر خاورې اړوي. دا خو ستا حقیقت دی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سړیه د قیامت دپاره سوچ فکر کوه. واتقوا الله، الله نو یریږئ، ان الله خبیر بما تعملون. الله وی او بنده څه چې کې د شپې کې، د ورځې کې، په رڼای کې، تیارې کې، د خلکو وړاندې ځان ته کې، د ټولو نه خبر ما. الله وی ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. الله وی خلکو غنته ځان مگر زوا چې الله یې هیر کو، الله نه پیژني، بس دې دې دنیا دا الله تینا هیر شنو. فانساهم انفسهم، الله تینا ځانم هیر کو، نو آخرت د پاره یې سمو نه کړلو، نه مونشته نه روجا، خالی لاس بی ایمان دنیا نه لاړو. الله وی
اولئک هم الفاسقون، دا نافرمان دی. دا الله حبیب اخرانه خبره، دا الله پیغمبر خپل خاندان راغون کو، ادریدو او هغې له تقریر وکړو او ډېر عجیبه درې خبرې وکړي. وی والله لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن باعمالکم. درې خبرې اسانه، ډېر ښکلی نصیحت. وی قومه، خاندان، عزیزانو، تربورانو، رشتہ دارو او تر قیامت موت آته وی او د الله بندگانو واورا، وی داسې به مړ شي لکه څنګه چې وده کېږي. ای کټ کې سمله ګوره چې دا خوب د کومه مخه راځي. تر ننه تاسو کې چا خوب لیدلی دی؟ جواب راکړي. خوب مو لیدلی دی چې دا خوب دا څراغ او بسته راګیر کړي؟ خوب نه ګورې، ته ډېرې سترګې غړوه راغړوه چې دا خوب د کومه مخه راځي. انسان پې پویم نی خو لا خرارې شروع کی. وی لتموتن کما تنامون، دقسې چې څنګه وده کېږي په ځان پویم نه، دقسې به مړې او د ځان نه به خبرم نه. دویمه خبره ولتبعثن کما تستيقظون، قدرت د رب العزت دی. وی الله به مو د دې مرګ نه دوباره داسې ژوندي کوي لکه د دې خوب نه چې راویښېږي. ای سړی وده دی، غرقاب دی، خورېږي، پلانکي پاسه نیغ کټ کې کیني. وی دغسې لتبعثن کما تستيقظون، لکه څنګه چې د خوبه راویښېږي دقسې به د قبر نه راپاسي. خبره ختمه ده. ویله خو شروع شوه ولتحاسبن باعمالکم، د دې خپل عمل حساب به در سره کی. الله به وی بنده څه دې کړي؟ راځه، که څه دې نیکي کړې ده د نیکۍ بدلې به میلاویږي، که بدي دې کړې ده د بدۍ سزا به میلاویږي. ای د الله بندگانو، راځئ د قرآن په وړاندې د الله په دې کور کې یو واده وکړو چې راځئ ټول الله سره روغ وکړو. کوو به که نه به کوو؟ او روغه داره چې راځئ الله له توبه وباسو. صحیح ده؟ او د توبې دپاره الله دا کتاب را لیږلی دی. دا تا ما ته د توبې چل ښیي. راځئ چې دې کتاب سره روغ وکړو. کچې ماته که ورانه پرېږده، ټول عمر د دې کتاب سره کچې کړې ده. راشه دې کتاب سره روغ وکړه. راځئ چې په خپله دا کتاب ووایو، خپلو بچو باندې ووایو دا کتاب زده کو، دې کتاب ته کینو او دا کتاب چې ما او تا نه کومه زندګي غواړو چې هغه زندګي جوړه کړو. داسې به کوو انشاءالله. الله یې د عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.